अस्सलाम वालेकुम मलगरो परुन په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ریلی وا او په دې ریلی کې څومره کسانو شرکت کړی دی په 19 مارچ باندې به اوس مینار پاکستان کې پاکستان تحریک انصاف جلسه کوي او په دې جلسه کې به څومره کسان شرکت کوي نه انټيليجنس ادارو شهباز شریف ته یو ریپورت مخې ته خو دی هغه ریپورت سره اب هم په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم بل اړخته سینیئر صحافي عمران ریاض خان ډیر غټ انکشاف کړی دی او هغه دا ویلي دی چې په پنجاب کې حکومت الیکشن په څه طریقه باندې ملتوي کول غواړي اوسه پورې هغوی چې د پاره کم څه حربې استعمال کړي دي هغه اوسه پورې ناکامه شوي دي خو آینده کومه حربه استعمالوي او د هغوی دا کوشش دی چې په پنجاب کې د الیکشن ملتوي شي نو هغه حربه کومه یوه ده د هغې حوالې سره سینیئر صحافي عمران ریاض خان یو ډېر غټ انکشاف کړی دی هغه څه دی اب هم تاسو ته په دې نوې ویډیو کې ویم بل اړخته پرون ما ډیټیل ویډیو کړې وه د توشاهانه چې کوم هغه تحفې دي او د هغه چا اغشتې دي نو هغې یو تفصیل مخې ته راغلی دی هغه ټول ما پرون په ویډیو کې تاسو ته مخې ته ایښودی چې څومره حکمرانان دي چا څه تحفې اغستې دي نه دا لوټمار اوس بندېدل پکار دي کو هغه عمران خان دی نواز شریف دی زرداری دی یا نور څومره بیوروکریټس دي کو هغوی دي نه دا قصه اوس ختمېدل پکار دي د توشاهانه چې کوم قانون دی هغه بدلیدل پکار دي دې حوالې سره یو څو ضروري خبرې هم تاسو ته مخې ته ږدم لومبې چې کوم دوه خبرونه ما تاسو ته ووي هغه هم تاسو سره ډسکس کوم خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته د توشاهانه حوالې سره یو څو خبرې کوم اول د ټولو د عمران خان خلاف دا بیانیه جوړه کړې وه چې هغه ګړی چور دی پرون تاسو ته ما ټول ډیټیل مخې ته ایښودی تاسو ته پته ولګېده چې چا د توشاهانه نه ګړۍ اغشتې دي یعنې دې ټولو د توشاهانه نه ښه پوره خپله حصه اغشتې ده او ټولو ته ګړۍ اغشتې دي نو اوس چې کومه د دوی دا بیانیه ده هغه دفن شوه اوس د عمران خان خلاف په دوی دا بیانیه جوړوي چې هغه ګړي فروش دی یعنې هغه ګړۍ واغسته او بیا یې خرڅه کړه مونږ ګړۍ اغستې دي خو مونږ نه دي خرڅې کړې او هغه ګړۍ واغسته او هغه خرڅه کړې ده بل اړخته په دې قانون کې اوس توشاهانه چې کم کیس دی دې کې یو دا خبره ده دا بیس یو بل اړخته چې یاره د کمو کسانو دا تحفې اغشتې دي دا دوی قانوني طور باندې اغشتې دي او که نه دا دوی غیر قانوني طور باندې اغشتې دي خو یو اړخته موږ وګورو د توشاهانه قانون دا دی چې کم کس ته تحفه میلو شي نه د پاکستان قانون او توشاهانه قانون دا دی چې قانون هغه له دا اجازت ورکوي چې هغه تحفه 20% د هغې ادا کړي او هغه تحفه ځان سره کیږي اوس ډېر خلک دې کې داسې دي چې هغوی صرف 4% قیمت د هغې ادا کړی دی ډېر پکې داسې دي چې هغوی 10-15 ادا کړی دی نو اوس دا لوټمار چې دی دا بندېدل پکار دی او د توشاهانه چې کوم دا قانون دی نه دا ختمول پکار دی او دې کې تبدیلي راوستل پکار دی او تبدیلي پکې دا راوستل پکار دی چې کومو حکمرانانو ته دا تحفې میلو شي نه دا قانون دی ختم شي چې هغه تحفې دوی ریټین کولی شي هغه د دوی په توشاهانه کې جمع کوي د هغې د بیا اکشن کوي د هغې د نیلامي کوي او هغې نه پس هغه پیسې د پاکستان په بیت المال کې جمع کوي زموږ مخې ته د نریندر مودي یو ډېر غټ مثال دی یو څو میاشتې مخکې هغه ته چې کومې تحفې میلو شوې وې هغې اکشن وکړو هغې د هغې نیلامي وکړه او د هغې نه چې کومې پیسې رالې نه هغې یو خیراتي ادارې له ورکړي هغې ادارې له چې کم د یتیمانانو پالنه کوي او د یتیمانانو خیال ساتي نو هغې ادارې له هغه پیسې ورکړئ بل اړخته که موږ خپلو حکمرانانو ته وګورو نو هغوی څه کوي هغوی دا کوي چې کومې تحفې دوی ته میلو شي نو د هغې یو ډېر معمولي رقم ادا کړي او هغه تحفې ځان ته کړي نو یو اړخته نریندر مودي ته وګورئ چې هغه څنګه سوچ لري او هغه ته چې کومې تحفې میلو شوي هغه د دې نه ډېر زیات قیمتي وي د هغې مین وجه دا ده چې هغه زموږ نه د یو ډېر ښه او د یو ډېر مالداره ملک وزیر اعظم دی هغه ته چې کومې تحفې میلاویږي نو د هغې قیمت د دې تحفو نه ډېر زیات دی هغه ټولې تحفې راواغستې هغه ته چې څومره هم تحفې میلو شوې وې نو هغې نیلامي یې وکړه او د هغې قیمت په اربونو روپۍ کې او هغه اربونو روپۍ بیا یو یتیمخانې له ورکړئ داسې ادارې له ورکړئ چې هغوی د یتیمانانو خیال ساتي او بل اړخته زموږ حکمرانانو ته وګورئ چې دوی څومره لوټمار کړی دی کو هغه عمران خان دی کو هغه نواز شریف دی کو هغه زرداری دی او غټ غټ BMW ګاډو یې صرف 25 لاک روپۍ اغشتې دي 25 لاک روپۍ باندې نن سبا مخران ګاډ هم نه کېږي بل اړخ ته راځو چې انټيليجنس ادارو شهباز شریف ته څه ریپورټ مخې ته ایښودی دی بېګا چې کوم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې ریلی وه نو ویل کېږي دا چې په هغې کې کم مخصوص لارې دي د دې لپاره چې کوم روټ منتخب شوی نو په هغې کې په یو ټیم کې 1 لاک کسان موجود وو خو چې کوم ټوټل کسان اکټیو شو په دې ریلی کې کومو کسانو شرکت وکړو نو د هغې تعداد په دې ریپورټ کې 3 لاک ښودلی شوی دی اوس عمران خان په 19 مارچ باندې په مینار پاکستان کې د جلسې کولو اعلان وکړو او هغه دا وویل چې په مینار پاکستان کې دی نه موږ مخکې څومره هم جلسې کړي دي موږ خو غټې جلسې کړي دي خو اوس په دې جلسه کې موږ د هغې ریکارډ ماتو نو اوس چې کوم انټيليجنس ادارو شهباز شریف ته کوم ریپورټ مخې ته ایښودی دی نو په هغې کې دا ویل کېږي که چېرې موږ پاکستان تحریک انصاف لا فری هینډ ورک یعنی هغوی ته په رکاوټونه جوړ نه کړل نو
کیدی شي په دې جلسه کې 10 लाख کسان شرکت وکړي. پرون چې کومه ریلی وه اگر چې د هغې اجازت میلاو شوی خو چې څومره روټس وو هغه د مختلفو اطرافو نه کنټینر باندې هغه بند کړی شوي وو او صرف چې کوم د ریلی دا روټو نو هغې کې کنټینر نه او باقي یې ټوله علاقه سیل کړې وه او چې د دې لپاره چې دې ریلی کې خلک شرکت ونه کړي. بل اړخ عمران ریاض خان د الیکشن ملتوي کولو دپاره د حکومت چې کومه حربه ده آینده لاحمل دی د هغوی هغه دا دی چې راتلونکي وخت کې به دوی دا کوشش کوي چې په میډیا باندې د ډینګي حوالې سره داسې خبرو چلی هغه بړاو چړاو کر بیان کی لکه موږ په پښتو کې دا وایو چې مرچ مساله وپې واچي. یعنی په یو ځای کې مثال خبره کوم د ډینګي نه یو کس مړ شي نو په میډیا به دوی دا شو کوي چې 50 کسان مړه شو او بیا به د هغې په ذریعه باندې دوی دا کوشش ورکوي دوی به دا تاثر ورکوي د میډیا په ذریعه باندې. ځکه اوس تاسو وګورئ 95% میډیا چې ده نو هغه دوی سره ولاړه ده او د میډیا د خلکو په ذهنونو جوړولو کې په خلکو باندې کم اثر کېدو دپاره د میډیا یو ډېر غټ کردار دی. نو اوس دوی میډیا باندې به دا خبرونه چلی چې یاره کم ډینګي وبا ده نه هغه اوس د قابو نه بار ده او د دې په ذریعه باندې به دوی دا کوشش کوي چې الیکشن ملتوي کړي. ځکه چې د سپریم کورټ اډر راغلی او که چېرې اوس دا موجوده حکومت هغه اډر نه مني نو بیا سپریم کورټ د دې حکومت چوټي هم کولی شي. دې حوالې سره ستاسو خپله څه رای لرئ هغه هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ او که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښ شوي مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. د الله په امان.